شل 15 لکه سودا وشوه، نه ننوتې وشوه، نه کوټ مارشلینګ وشو، نه اف آی آر وشو، یو څه ونه شو. د ماشومانو په خولو کې کاږلې، د ماشومانو د سرونه دننه مخه شلېدلي دي، بدنونه یې شلېدلي دي. د 2 میاشتو ماشوم داسې وچ شوی دی، داسې تور شوی دی چې ته سوچ نه شې کولی چې موږ ماشومان ولدل. داسې 13 کټونه پراته وو، 13 جنازې پرتې وې. د مونږ دښمن چې کوم دی دا پاکستانی فوج دی. هغه پاکستاني جټ جوز نه پرې بمبوري شوی دو او داسې بمبوري شوی و چې 2 میاشتو ماشوم د مور پای چې کوم دی راودل او هغه ماشوم سره د مور تړلی. هلته کې د یوې کورنۍ چې کوم دی 18 کسان چې کوم دی منځته تللي دي، روغه کورنۍ یې منځته تللې وو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول اول صدیق خون د توسو د ټول ټیم ډېره زیاته مننه کوو چې وخت په وخت باندې توسو د پښتنو درنې غمیزې ډېر په علم کار اخیستې دي. مونږ خو نن سحر وختي په 8 بجې باندې د باډۍ نه روانګي وکړله او شاډلو مطرع کوخیلو ته لاړلو چې کوم په تیرو میدان کې پرون پیښه شوې وه په 12 بجې باندې. دومره درناکه او دومره درنه غمیزه شوې ده چې څه حد نه لري. بهي څه د مونږ سره هغه الفاظ نشته چې په کوم الفاظ یاده کړو. انتهایی دردناکه واقعه شوې وه. هلته کې د یوې کورنۍ چې کوم دی 18 کسان چې کوم دی منځته تللي دي، روغه کورنۍ یې منځته تللې وو. ابرام هغه پاکستاني جټ جوز نه پرې بمبوري شوی دو او داسې بمبوري شوی و چې 2 میاشتو ماشوم د مور پای چې کوم دی راودل او هغه ماشوم سره د موره تړلی. ویسرا یې د شپږ بچي د منځته تللي دي. بیا ویسرا چې کوم دی نور ترونه والدین ټول 19 کسان تللي دي. ویسرا نور 15 کسان نور د منځته تللي دي. نو اوس هم چې کوم دی هغه کوم 3 کورونه ړنګ شوي دي، کومه برمخه بمبوري پرې شوي اوس هم ماشومان روبوسي، اوس هم زنانه روبوسي. د مړو د ژوندو اله فعل حال اوس هېڅ پته نه لګي ځکه چې اوس هم په ریکور کېدو کې دي، خلک ریکور کوي. هغه کورونه چې ووینې بیا دلته کې یو تیرو خلکو احساسات چې وګورئ، یو پوره خلک د فلسطین کیسه کوي چې په فلسطین کې جبر وشو، ظلم وشو، د فلسطین نسل وژنه وشوه، د پښتون نسل وژنه روانه ده، د تیرو نسل وژنه روانه وه، د کوخیلو نسل وژنه وشوه. داسې نسل وژنه چې په تاریخ کې داسې نه دي شوي لکه دا شوي رو. د ماشومانو په خولو کې کاږلې، د ماشومانو د سرونه دننه مخه شلېدلي دي، بدنونه یې شلېدلي دي. د 2 میاشتو ماشوم داسې وچ شوی دی، داسې تور شوی دی چې ته سوچ نه شې کولی چې موږ ماشومان ولدل. داسې 13 کټونه پراته وو، 13 جنازې پرتې وې. هغه احساسات، هغه جذبات مونږ ته هغه شنته موږ نشو فیر کولی، نشو اظهار کولی لکه په کومه طریقه مونږ هلته ولیدل. دردناکه خطرناکه واقعه شوې وه. هلته مونږ د تیرو خلکو ته دا ډاډګرنه ورکړه چې مونږ باندې مونږ د سره قسم یاده یو چې مونږ د خپلو سرونو نه د خپلو بدنونو تېر یو. مونږ به دغو کورنیو ته، دغو بچیانو ته، دغو ماشومانو ته انصاف ورکوو. تاسو یې مونږ سره ودرېږو. ټول اکوخیل قوم دغه خبرې ته ولاړ وو، متفق وو په دغه خبره باندې چې مونږ بالکل مونږ دغو ورکو ته انصاف میلاو شي. خو د بدقسمتۍ نه هلته کې یو ملا و، یو عالم و، هغه هلته کې دا خبره وکړله چې مونږ په دا باندې سیاستونه نه کوو، مونږ دغه نه ورو، مونږ دا ښخوو. که بیا څوک دا فیصله کوي نو مونږ پوره تپه د تپې زه مشر، زه تاسو ته دا اجازات نه ورکوم. که بیا تاسو توخیل کومه یوسو خو بیا به یې دې ته پوس کوو. نو هغه عالم زه نه پېژنم چې هغه عالم هغه څوک و ملا چې د ټول قوم نفسیات، د ټول قوم ذهن یې منتشر کړو. ټول قوم د موږ سره متفق و، د خانولي صاحب، مونږ دا ملګري ټول مونږ چې کوم دلته ودرېدل، ټول قوم په دا خبره متفق و چې ورې مونږ د امبولانسونو غم هم کړی و. خو هلته کې هغه ملا، هغه کسان 2-3 کسان د کورنۍ والا یې موږ سره متفق و. خو د هغې باوجود هم چې کوم دی هغه ملا چې کوم دی دا خبره نه تسلیموله. دا مونږ دا خبره کوو چې په خبر کې منظم ټوله د جمعیې دا چې کوم ملایان دي، که په تیرو میدان کې په لار برګر کې کومه 13 وشول، د هغو کومه سودا وشوه او په نن چې کومه دا سودا وشوه، دا انتهایي افسوسناک ده او موږ یې په سختو ټکو کې غندو. موږ د خیبر ولس ته یایو چې کله هم داسې درنې غمیزې کېږي، درنې پیښې کېږي، د خپل مړي د خپل شهادت چاته مه پرېږدو. دغو په خپله تپوس وکړو، په خپله یې غوښتنه وکړو. هغه خلکو له مقابل کړو چې څوک یې تپوس کوي، څوک یې پوښتنه کوي او څوک د تاسو لپاره فایټ کوي، د تاسو لپاره جدوجهد کوي. نو دا د مونږ څه 3 خبرې وې. مونږ اوس هم ډېر زیات افسوس کوو. مونږ کوشش کوو چې دا لاشونه وغلو، باډۍ ته یې وړو، باډۍ نه پس یې بیا د کور کمانډر هاوس مخې ته کړو او د کم کور کمانډر یا د کم کارنیل، کم بریګیډیر دغو ته دا اجازت ورکوو چې ډرون اټیک پرې وکړو یا د کم جټ جوز نه بمبوري دا پرې وکړو. دا مونږ دغو کوټ مارشلنګ کولو. دغو چې کوم دی مونږ باقاعده
ده به موږ راوستل او قوم نه به ننوتې کوله. خو 15 لکه سودا وشوه، نه ننوتې وشوه، نه کوټ مارشلینګ وشو، نه اف آی آر وشو، یو څه ونه شو. صرف جنازه وي، جنازه کې په لاکونو خلک شرکت وکړي. موږ داسې جنازو نه چې کوم بایکاټ وکړو، داسې جنازو نه موږ نه ځو چې تر کومه پورې دغو شهداو له موږ انصاف نه ورکړی. موږ همیشه دا یوه خبره کړې ده چې دا څومره امال دلته په پښتون وطن کې راغونډ دی، دا از دښمنه پالیسي راغونډ دی. د موږ دښمن چې کوم دی دا پاکستانی فوج دی. پاکستانی فوج د انټيليجنس د ادارې دا ټول د موږ د پښتنو نسل وژنه کې ککار دی. د موږ قاتلان چې کوم دی دا کور کمانډر دا برګیډیر او دا کرنل دا موږ قاتلان دي. موږ دلته دا خبره کوو چې قوم ته د یونټي ضرورت دی، قوم ته د اتفاق او اتحاد ضرورت دی، قوم ته د خپلو هغو خلکو د یووالي ضرورت دی، یا په هغو خلکو د باور ضرورت دی چې کوم خلک د توی پر مبارزه کوي، جدوجهد کوي، نه یې مړ یو سودو. موږ خو دا خبره ورته وکړه چې که بیا مړي خرڅوو په 15 لکه روپۍ موږ نه مړي وخورو. موږ بیا نه وړو، موږ بیا پیسې درکړو، موږ لرو کړه مړي چې خرڅوو یې، چې یو تور پنجابي باندې خرڅوو، خو موږ یې په خپلو پښتانه ورکړو، په عزت کې به یې یوسو، په عزت کې به یې په شیبو جنازه وکړو، بیا به یې په بغنرم جنازه وکړو، د هغې په واپسې باندې بیا ښه باعزته به یې ته واپس وړو دلته بیا ښه تاسو درنه وخت مې وشي. دا خو د قوم ټیټ سترګې ودانه ده چې مطلب ټول قوم شرمېږي په دا باندې، ټول افریدی شرمېږي، بهر قومونه د نه غټ لوی شرم دي. نو موږ دا چې کوم دی یو سیاسي عمل دی، موږ د یو عدم تشدد یو پر امنه جدوجهد لار د موږ خپل مزال و، د موږ چې کوم دی د آیین او د قانون دننه خپل مزال و، په هغې موږ کولو او ټول ولس هم په پوره امنه طریقه زموږ سره بوتللو. د موږ خو نه انتشار کولو، نه جنګ جګړه کوله، نه بله څه وایلیشن کولو، خو موږ نان وایلنس یو مبارزه کوله، په هغې باندې دا غوښتنې کولې او انصاف هم دغو ته غوښتو. موږ چې تاسو قرآنو ته انصاف میلو شي، دغو شهداو ته انصاف ویلو شي، تر ټولو اولین خبره انصاف دی. د انصاف لپاره موږ دا جدوجهد و، خو ونه شو. څه ټوله وایي دا شاید موږ سره خراب کړلو. عام ولس له موږ دا پیغام دی چې احتجاج هر وخت کېږي، کم په مارکیټونو کې، په بازارونو کې، په باغ کې وي، په هر مارکیټ مخې ته احتجاج وشي. کم څومره په سوونه جوماتونه جوړ کړي دي او په سوونه جوماتونه دي او شپه او ورځ پکې لمونځونه کوو، د دغو جوماتونو مخې ته احتجاجونه وکړو. چې څومره مدارس دي مدارس ته روځي، په یونیورسټو کې احتجاجونه وکړو، په کالجونو کې احتجاجونه وکړو. موږ سره د احتجاج نه علاوه بله لار نشته. موږ ته ضرورت دی څه شي دی؟ موږ ته ضرورت دی اویرنس دی، د شعور دی، د پوهې دی، د بیدارۍ دی، چې د ولسونه د خلک موږ دغه ریاست ته خبر کړو. بیا خاصه خبره ډي جي اس پي دا ویلي دي چې موږ دهشتګرد وژلي دي. موږ هغه دهشتګرد وکتل چې 2 میاشتو وو، چې تو کوم وژلی دي د 2 میاشتو ماشوم و. د 2 میاشتو ماشوم دا ټوپک پورته کولی شي، دا اسلحه پورته کولی شي، دا جاسوسي کولی شي. هغه زنانه شپېږوته زنانه چې وشتې هغه څنګه دهشتګرد کېدلی شي؟ دا دښمنه پالیسي ده، دا د ریاست دښمنه پالیسي ده.